دا ټرانسجنډر دې ته ویل کېږي عیزانو انګریزي توری دی هغه انګریزي باندې پوهان خلک ډېر په پوهېږي د خپل جنس انتخاب کول د خپل جنس انتخاب کول یا معنا دا ده دا هجړه نه دی بیا د بي ډېره معافي مخنث د دړه چې کوم بلل کېږي چې نه نر دی نه ښځه ټرانسجنډر و دې ته ویل کېږي اوس د دې هجړهګانو دپاره ډېره لویه مسله وله چې اوس د یاریان دی په نارینهو کې ځان شمار کړي په ښځو کې ځان شمار کړي اوس میراث راواخله چې کله پلار مړ سو د لور یوه حصه ده د هلک بله حصه ده ډېر فرق یې دی دا رقم د شریعت ډېرې خبرې راواخله اوس موږ دا څنګه معلوموو چې یاره دا و ښځه د که نر دی خبرې دوې راغلي دي ګوره دا انسان دی په انسان کې یو نر دی یو ښځه دریم جنس نسته پکې انسان په انسان کې نر ښځه دریم جنس نسته چې دا دریم یو حیثیت چې دی هغه لري صحیح سلو نو اوس خبره دې لراله شریعت کې دا خبره ده حضرت علي کرم الله وجهه یو سړی رالی چې داسې مطلب یو سړی مړ سلو د هغه یو بچی چې دی هغه مطلب اجړه یې بولې ګدړه مخنث یې بولې هر څه چې بولې خواجه سراج چې دی کوم بولې نو دته به کمه حصه رسېږي هغه ورته ویل ورته وګوره که دی و نارینهتوب ته ډېر نږدې و په نارینهو کې شمار کوي که و ښځېتوب ته ډېر نږدې و په ښځو کې شمار کوي بس دا خبره سوله نو دلته زموږ دی په دې ښار په دې وطن کې هم دغه مخلوق چې دی هغه سته نو چې ستا هغه اریانو چې زه اوس په نر کې ځان شمار کم په ښځه کې شمار کم موږ ته هېڅ یو امتیاز نه دی میلاو خلک موږ ته په کم نظر ګوري بدی څوک یې رخصوي څوک څه څوک څه څوک څه دی ډېر پریشانه وو تر ټولو اول دا خبره چې د هغه حافظ حمدالله تقریبا په هغه 2019 کې دا خبره د په سینټ کې راپورته کړې ده چې یاره دا ته باید چې خپل حق ورکول سي دې ته باید چې خپل حق ورکول سي دا څه مسله ده بس دی به خامخا خیرات ټولې دی به خامخا د خلکو دپاره د خندا سبب جوړیږي نو دغه یو بیل چې دی هغه حافظ حمدالله خبر ورباندې وکړله په 2018 کې نواز شریف چې کله ولاړی شاید خاقان عباسي حکومت چې و بس بالکل حکومت پر ختمېدو په دغه وخت کې دی راولاړ شو دا بیل یې پاس کړي بیل یې دا پاس کړي که چیرې یو اجړه دا وغواړي ته خپل ځان معلومیږي نادرا لره دې ولاړ شي په نادرا کې د ځان که نرتوب ته ډېر نږدې دی نر دی چې که ښځېتوب ته ډېر نږدې دی ښځه دي دا خبره وسوه نادرا پابنده ده دې خبرو بیا دلته خاص د حکومت په ختمېدو کې دی دا بیل پاس کړي هېڅ څوک نه و 15 ملایان به د 300 کسانو پر مخ څه حیثیت لري هېڅ حیثیت نه لري خلک ملایانو ته شکنځای شرای بدواوې کوي ورکړی دی یو ووټ دی هغه یو ملا ویلی ول راکړی دی دونه کښنی چاکو دی بیا ما ته ور ځنګله لر دا ټوله ځنګل ارکه دا کېدلی شي دا نشي کېدلی بیا دغه بیل چې کله د قومي اسمبلۍ څخه پاس شوی دی سینټ کې لا نه دی پاس شوی سینټ کې نه دی پاس شوی مشتاق احمد د جماعت اسلامي یو سینیټر دی هغه دغه په سینټ کې دا خبره راپورته کړه چې تر اوسه پورې څو درخواستونه چې دی هغه موصول شوي دي په دې حواله باندې څو درخواست راغلي دي شیخ رشید زموږ وزیر داخله و هغه ورته ویل تر دا اوسه پورې 28,500 درخواستونه راغلي دي 28,500 درخواستونه راغلي دي په هغه کې څه دي په هغه کې دا دي 14,500 عام خلک دي عام خلک جوړ روغ اجړه نه هغه وایي زه ښځه کېږم زه 14,500 وایي درخواستونه راغلي دي زه ځم نادرا لره په نادرا کې زه نر یم او زه ښځه کېږم دی دې ولیکي او 12,000 چې دي هغه ښځې دي هغه وایي زه نارینه کېږم 12,000 ښځې دي هغه وایي زه نارینه کېږم او دلته چې دغه مطلب خواجه سراهان دي دا اجړهګان هغه ټوټل 13 درخواستونه راغلي دي 21 درخواستونه دا دي چې یو اجړه وایي زه نر کېږم نه درخواست دغه دي چې یو اجړه وایي زه ښځه کېږم بیل پاس شوی د اجړهګانو دپاره دی اجړهګانو 13 درخواستونه رالو د آزادو خلکو 28,000 درخواستونه رالو په 28,000 کې 14,000 وایي نر دی وایي زه ښځه کېږم خانه دې خراب بس ته څنګه ښځه کېږې بس خالد ته به درخواست کې په نادرا کې به ورځې دا به لیکې زه نر یم زه پیدا کې به ما ښځه ولیکې به دی ښځه سو چې ښځه سولو اوس خدای واده کول غواړي چې واده یې وکړي واده خو د نر سره کوي
صحیح سلو د نر ښځه سو اوس په دې واده د نر سره کوي نور یو شی نه دی سوی هغه سړی دی خالي په درخواست په نادرا کې دی ښځه ډیکلیر سوله نو ښه چې اوس دې دواړه واده سره وکړي دا هم نر دی هغه هم نر دی دې ته چې شوایي هم جنس پرستي په بار دنیا کې دا خبرې ګردې روانې دي د الله رسول فرمایي د راسته قیامت نه راځي په آخره زمانه کې به نارینه د ځان دپاره کافي بولي او ښځه به ښځه د ځان دپاره بس بولي د نارینه و ښځې ته ضرورت دی او نه زه ښځه نه غواړم زه نارینه د ښځې و نارینه ته ضرورت دی و یا زه نارینه نه غواړم زه ښځه و چې یوه ښځه راولاړه سوله هغې ځان چیش کوي هغه نر کوي نو خو نر به واده کوي د یو ښځې سره د ښځې سره واده وکړي دا هم ښځه ده هغه هم ښځه ده جنس پرستی شروع شو د دې څه به چیش جوړ شي بیا ته میراث راواخله بیا ته مطلب ګواهي راواخله بیا ته د نارینهو مجلس راواخله بیا د ښځو مجلس راواخله څونه لویه خبره مابین لره راله د دې وطن د تباهۍ تر ټولو لوی سبب دا دی یو سود پکې عام دی بل د الله او د رسول بغاوت یې شروع کړی دی د الله رسول فرمایي پر هغه نارینه دې لعنت دی چې هغه د ښځې چمونه کوي پر هغه ښځه دې لعنت دی چې هغه د نارینه چمونه کوي اوس بله خبره درته کوم خبره دا ده چې دا اجړګان چې دي دا دریم جنس نه دی بس په انسان کې شمار دی یا نر یا ښځه دا د وخت سره روان دي یو وخت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ناسته وه یو اجړه ورسره ناست و چې ناست و نو د ام سلمې ورور عبدالله نومېده هغه هم ناست و پیغمبر علیه السلام دغه اجړه وه حضرت عبدالله ته وایي که سبا طایب فتح سلو طایب یوه ښځه ده زه به د هغه بیا تا ته در ښیم چې څنګه بخاري حدیث دی داسې پلانۍ خبره ده د الله رسول وفرمیل څنګه خبره موږ چې ورته ښځه یې دا خو د نارینو په خبرو ستا څنګه سر خلاص دی نو یې وفرمیل لا یدخلن هؤلاء علیکن لا یدخلن د الله رسول فرمایي تاسو به دا په کورو کې نه پرېږدئ لعنت پر هغه اجړی چې هغه نارینهتوب ته ډېر نږدې دی پر کورو باندې ګرځي بیا د الله رسول د کورو بند کوي بیا د الله رسول د مدینې د ښاره وایستي دا څه کوي دا د چیچ وکړلو یعنې دا د هغه وخته څه خبره را روانه ده بل د اجړه تر حده پورې خو صحیح دی لیکن بیا راولاړ سو عام ویلیجن جوړ کوي په عام کې ښځې راولاړې سو ځان یې نر کوي او نر راولاړ سو ځان یې ښځه کوي نور نه ډاکټران نه اوس اجړه چې کوم دی خو ځان ته خبره ده ډاکټران دی نه دي چې راولاړ سو د نارینه سرجري ور وکړلې او ښځه وسر نه یو شی نشته هم جنس پرستی و دې ته ویل کېږي او عجبه بله زه درته کوم دا اجړه نه دی اجړه دا څنګه پیدا کېږي بعض علما فرمایي چې دا معذوره ده لکه یو څوک کشنی پیدا سو نابینا دی کشنی پیدا سو ګونګی دی کشنی پیدا سو لیونی دی دی انسان او بل جنس نه دی انسان دی یا نر یا ښځه یا لیونی یا ړوند یا کوڼ یا ګونګی دغسې دا هجړه پن چې کوم دی دا هم دغسې ده چې دا یو معذوري ده دا ناجوړي ده دا پیښه سوله بیا هغه ځان ته خبره ده که چې نارینهتوب ته ډېر نږدې و نارینه که ښځېتوب ته ډېر نږدې و ښځینه او که چیرې نه نارینهتوب معلومېدی نه ښځېتوب دې ته خنثی مشکل وایي د ملایانو په کتابو کې بیخي ډېر مجلسونه پر دا حواله دي چې دا مړ سو غسل بیا څه کوو د هغه رقم میراث بیا څه په کوو ګواهي بیا څه په کوو عیده بیا څه ډېرې لوی خبرې دي په دې حواله باندې احکام المرجان فی احکام الجان دا د جنات مبارک یو کتاب لیکل شوی دی زموږ تفسیر عثماني مولوي صاحب علامه شبیر احمد عثماني صاحب حوالې ځای پر ځای ورکړي دي عبدالله ابن عباس فرمایي عبدالله ابن عباس د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د اکا زوی د حضرت عباس زوی په قرآن مفسر هغه ویل اصل کې دا هجړه چې کوم دي هجړګان دا جنات دي جنات چا پرستنه جن وکړه دا څنګه دا ولې هغه ورته ویلې الله او رسول منع کړې ده چې خاوند به خپل کور والا لره چې هغه نه نږدې کېدو شوي دي نه به نږدې کېږي خاوند الله او رسول منع کړی اوس که یو سړی په دغه حال کې خپل کور والا لره ورلی چې ورلی بیا د ده څخه مخکې شیطان ورځي شیطان چې ورلی که چیرې حمل ټهراو سو که چیرې مطلب حمل رالی بچی چې دی هغه په نس سو د هغه څه بیا دغه شی پیدا کېږي عبدالله